أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه خلیل الرحمن چې د جمیل او د تورمان ډاکټر تورمان عنایت الرحمن بلال د مشر ورور یم. او زه خپله باندې دا کشرانو موږ مشرانو زموږ د والد صاحب او زموږ خپله دا خواهش و چې دا یو به انجینر دغه کړو، دا یو به انشاءالله چې ډاکټر جوړو. نو دغه طرف ته زموږ دا خواهش او بس کوشش مو جاري و. نو زه خپله بیا بار وم، خپله ډیزاین انجینر وم په سعودي عرب ریاض کې. نو بس مو کوشش او دوی باندې الحمدلله دوی خپل هم قابلیت پکې و، دوی هم خپل محنت او کوشش کو. نو یو انشاءالله انجینر شو، دا بل میډیکل لاین ته ووتو. نو سعودي کې دا یو ورور مو خپل بزنس کوي او زه خپل ډیزاین انجینر وم. زه بیا خپله باندې رالم، والد صاحب مو وفات شو بیا، نو زه بیا کلي ته رالم. دا یو کمی محسوسه و چې دا خوشحالۍ مو مور او پلار لیدلی وی. دا د هغې ډېر لوی ارمان و چې دا ډاکټر جوړ شي، دا یو زوی مو د یو انجینر جوړ شي او ډېر خوشحالېدل به ډېر زیات ورته. خو بس دا کمی محسوسه و چې هغوی اوس په مونږ کې نشته دی، هغوی وفات شوي دي. هر څه ډېر تېر دي، لکه هر څه شته دی خو لکه مور او پلار نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز. ګرانو کتونکو، د تحصیلي کاټلنګ په ملغلرو باندې زموږ یو پروګرام شروع دی. د دې نه مخکې هم تاسو زموږ یو پروګرام کتلی وي چې هغه خو موږ د کاټلنګ په ملغلرو باندې کړی دی، چې د کاټلنګ کومې ملغلرې دي هغه به موږ د کاټلنګ د عوامو ته ښیو. دغه رنګې زموږ سره نن چې کوم ځوان ناست دی، دا هم د کاټلنګ هغه ملغلره ده چې ډېر کم خلک په ډېر کم زموږ ینګ کول چې دی نو هغه به چې کوم ینګ هلکان دي هغه به د دوی په باره کې پیژنګل وساتي. عنایت الرحمن سعودي عرب کې جاب کوي، خپل بزنس کوي او هغه بزنس 4-5 سال کې دومره ترقۍ ته دوی ورسو چې نن الحمدلله 500 ملازمین دوی سره سعودي عرب کې جاب کوي. حواله باندې به د کاټلنګ ملغلرې پروګرام کې به موږ د دوی نه پوره تفصیل اخلو. زموږ سره اوسئ. انجینر صاحب، اول د وخت راکولو ډېره مننه، شکریه. او زموږ کتونکي ته اول خپل تعارف وکړئ، تاسو تعلیم هم کوم ځای وکړو او د دې نه پس سعودي عرب ته څنګه ستاسو چانس ورک، په دې حواله باندې موږ لږ بریف کړو. ډېره مننه ستاسو د راتګ او ټایم راکولو. زما نوم عنایت الرحمن دی او کاټلنګ ډیری سره مې تعلق دی او تعلیم مې انجینیرینګ کړی بیس الکتریکل پاور د کامسیټ سپټمبر نه 2017-18 کې زما ګریجویشن شوی دی. ابتدایي تعلیم تاسو د ډیری نه؟ ابتدایي تعلیم ما لوکل دلته کاټلنګ کې پرایویټ یو سینا سکول کې، هغې نه بعد بیا غزالي نه مې میټریک کړی، بیا پېښور نه مې اف ایس سی کړې ده او اف ایس سی نه بعد بیا اپټباد نه انجینیرینګ. د دې نه پس بیا تاسو څه کړي دي؟ دلته پاکستان کې هم څه جاب کو که نه سعودي عرب ته ډایرکټ لاړې؟ څه پوزیشن؟ نو انجینیرینګ نه پس خو بیا ما خپله د هر چا مختلف یو سوچ هغه مې فالو کول. زما استرالیا دپاره څه پلان و، څه ملګري بیا هغې کې لاړل ښه کافي او ما هغې دپاره اپلای کړی وه خو هغه ریفیوز شوه. او هغې نه پس بیا زما جرمني دپاره پروګرام و. نو جرمني پروګرام چې و هغه تقریبا 7-8 میاشتې محنت په هغې باندې وشو. نو چې کله اپاینټمنټ زما راغې نو هغې دوران کې بیا کورونا راله. نو کورونا چې راله بس هغه هم کینسل شو. نو چې هغه کینسل شو هغې نه بعد بیا ما ته د سعودي یو موقع میلاو شوه. نو بای چانس بس سعودي ته څه داسې پلان نه و، خو څه ملګري وو هغې هم راته ریکمنډ کړو چې ښه دی، یو ښه آپشن دی. او بل ما سره هغه ویسټرن آپشن ختم شو، نو هغې نه پس زه لاړم سعودي ته. سعودي ته چې تاسو لاړې نو سعودي ته د جاب په ویزا تللي وئ؟ په څه باندې آزاد ویزا باندې تللي وئ؟ څنګه څه پوزیشن و؟ نه، سعودي ته زه آزاد ویزا باندې تللم او زما پلان جاب کول نه و. هغه دې ځای نه ما ډیسایډ کړی وه چې مطلب سعودي ته تللی او هلته کې بزنس کولی. خو بزنس خو داسې ډایرکټ سټارټ مطلب مشکل وي، نو هغې دپاره محنت پکار وي چې سټارټ کې ما خپل بیا سټرګل وکړو ښه کافي ټایم او هغې نه بعد مې بیا سټارټ کړو بزنس. ستاسو د مشر ورور نه موږ ته پته ولګېده افتر ریکارډ چېرې تاسو الحمدلله هلته کې 4 کاله کې ډېر زیات محنت کړی دی، خپل سیټ اپ خپل کاروبار هم شروع کړی دی او په سونو امپلایز چې تاسو سره دي. په دې حواله باندې زموږ کتونکي لږ بریف کوي چې هلته کې تاسو د کومو سختو سره مخامختیا راغله، څه مو فیس کړله، دې مقام ته په رسېدو کې څومره وخت ولګېده، دغه لږ زموږ کتونکو سره شیر کړئ. نو بس هر کامیابۍ نشات ته ډېر سخت محنت او سټرګل یې هغه خو دی چې عام خلکو ته پته نه لګي. نو داسې زما هم دا کیس و.
سټارټ کې چې زه لاړم نو ما ته په سیکنډ ویک کې جاب میلاو شو. هغه ښه جاب و، یو ښه پیکیج و، خو هغه زما خو ټارګیټ جاب نه و. ما خو مقصد دا و چې بزنس کول دي. نو هغه جاب ما سکیپ کړو ډېر ټایم دپاره، تقریبا 7-8 میاشتې، خو هغې کې ما مسلسل کوشش کو. هلته څه مختلف بزنسمینان ډېر کامیاب وو، نو اوس خو انشاءالله هغې ته ډېر ورنږدې یو. په هغې کې زه اکثر نور انټرویو کې مې ویلي، قیوم نوم یو کس دی بنګالی دی، نو هغه یو ډېر کامیاب بزنسمین دی. ما هغه کم سیسټم چې ولیدو، د هغه محنت مې ولیدو، طریقه کار مې ولیدو، نو هغه نه زه ډېر زیات متاثره شوم. نو هم هغه مې فالو کو او هغې کې بیا ډېر زیات مشکلات راغله. بیا چې کله نوی یو سیټ اپ، ما یو بل ملګری دی هلته کې، هغه الریډي مخکې نه و، د هغه سره داسې مطلب مونږ یو ځای ووتلو او پروکه ووتلو. په هغې کې میاشتې ولګېدې، مونږ ته یو بل پروجیکټ میلاو شو، هغې نه مې سټارټ واخیستو. کنسټرکشن فیلډ کې مو چاینیز یو کمپني و، هغې سره چې سټارټ واخیستو. جیزان یو ډېر ګرمترینه علاقه ده سعودي کې، نو هغې ته داسې خلک ځیم نه په اسانه. خو ما بالکل اول سټارټ د هغې نه، هغه ډېر یو مشکل ټاسک و. هغې دوران کې هلته کې مونږ وو، والده مو هم پکې وفات شوه، زه هغې ته هم راونه رسېدم، داسې نور پکې ډېر مشکلات راغله. خو د هغې سختو نه پس چې هغې فیز نه تېر شو، نو هغې نه بعد بیا ډېر ښه پروجیکټس هم راته میلاو شو، کارونه مارونه هم سیټ شو، هر څه بس ښه زبردست روان دي. بس نن ستاسو د دې فرم یا کمپني چې ده، د دې نوم څه دی او دا په څه پوزیشن ده؟ هلته دې نه مخکې چې دی، نو ما مختلف هغه باندې کار کړو. اوس موجوده چې دی هغه الانجاز او وردکیان، دا دوه اسټابلیشمنټ دي او دا دواړه زه رن کوم. نو دې کې را سره څه مختلف ملګري هم دي، خو مینلی چې کوم د هغې منیجمنټ دی، پلانینګ دی، ایکزیکیوشن یا فاینانسینګ دی، نو هغه یا سعودیان ډیل کول دي. نو دا ټول زه کوشش کوم د خپله نگرانۍ کې کو، او انجاز او وردکیان دا دوه دغه دي، په دې باندې موجوده زه کار کوم. خو موجوده تقریبا 500 پورې ما سره کار کوي. یو جده کې فوټبال سټیډیم دی او 4-5 سال پروجیکټ دی، ډېر غټ میګا پروجیکټ دی هغه، او یو چې القسیم دی هغې کې. نو دا دواړه چې را یو ځای کې تقریبا 500 دي، خو ټارګیټ زموږ دا دی چې انشاءالله ودین 1 year دا کم از کم 1000-1200 ته به موږ رسو. دومره کم ایج کې دومره الحمدلله یو دومره غټ مقام ته رسېدل، د دې پسې خو به وروسته چا لاس وي، ستاسو پسې د چا لاس؟ نو لاس خو دا دی چې مونږ کله نه پوه شوي نو بس مشران وروڼو د خلیل او جمیل، نو دی خلیل چې دی مشر، هغه روډ ډیزاینر او دا ډیزایننګ سیکټر باندې او سیول انجینیرنګ سایډ باندې سعودي کې هغې جاب کو. نو زیاتره هغې دا د ناستې دی سپورټ کړي وو. او والد صاحب خو مطلب زمونږ د والد صاحب هغه چې کم کردار نو هغه زیاتر فاینانشلی هغه دی ادا کړی دی. نو دې کې ټول محنت او هغه چې دی کوشش د دی دی زیاتره. عنایت الرحمن نن یو کامیاب لایف انجوای کوي، په داسې موقع باندې د مور پلار مس کېدل د هغوی سات نشته دی، په دې حواله باندې څه وایي؟ نو هغې خو لازم به مس کوو، ځکه چې هغه سخت دی، که ما هغه فیس تېر شوی هغه خو هغې تېر کړی دی، او اوس خو هر څه ډېر دي، د هېڅ کمۍ هم نشته دی. نو اوس د هر چا ارمان چې څیزونه ډېر چې لکه کاش مور پلار وی او زمونږ دا سټه پې لیدلی او چې دا لیدلی وي، او د مطلب مونږ پې خپل سودونه کړی وي، نو دغه کمۍ خو محسوسېږي. او بلکل لا محرومي شته، دا همیشه وي او د هر چا وي. بلکل په سعودي عرب کې دا لایف چې دا ډېر سخت دی. هلته کې چې کوم پاکستاني هم تللي دي، ستاسو د دغه هغه هلته کې چې کوم پاکستاني دي د هغوی لپاره څه میسیج دی؟ د کاټلنګ د خلکو لپاره چې کوم زموږ ینګ جنریشن راځي او هغه مایوسي تعلیم یې مو کړي، خو هغه د مایوسۍ شکار دي، د هغوی لپاره څه میسیج دی؟ نو کاټلنګ او ټول ملګرو لپاره، ایون یونیورسټو لپاره، هغې اوس ټولو ته پته هم ده، اکثر مشورې اخلي ما، او زما خو همیشه هغې ته دا سجیشن وي چې سعودي عرب د جاب دپاره یو ټول یو آیډیل شان مارکیټ دی، او د دې نه بل ښه مارکیټ په ټوله پوره دنیا کې نشته، او کیش فلو پکې ډېره زیاته سیوا ده. ایون یو لیبر راشي هغه هم لکه آلموسټ 5 to 6 ټایم هغه زیاتې پیسې ګټلی شي. یو انجینیر راشي هغه هم ډېر زیات ښه حساب سره پیسې ګټلی شي. یو ټیکنیکل ورکر راشي هغه هم ګټلی شي، داسې نور مختلف شعبو والا. نو ټولو ملګرو ته خو زه بار بار دا مشورې ورکوم چې را دي شي، سعودي کې ډېرې زیاتې مواقع دي،
خو لکه اسانه باندې نه مهنت په لازم کوي. کم از کم ما تاسو ته وی چې شپږ میاشتې ما څومره سختې مختې تېرې کړې هغه څیزونه، نو دغه فیز نه به خامخا تېرېږي، هغې نه چې تېر شي بیا وروسته هېڅ مسله نه وي، بیا هر څه سټیبل شي. ډېره مننه د وخت راکولو. ګرانو کتونکو پروګرام ملغلرې کې زمونږ د کاټلنګ عنایت الرحمن نن د پروګرام ملغلره تاسو د هغوی خبرې واورېدې. په کم عمرۍ کې هغوی الحمدلله یو ډېر ښکلی ترقي کړې ده، د ښه ژوند مزې په دې وخت کې اخلي. سعودي عرب کې یو ډېر ښکلی سیټ اپ یو خپل کاروبار شروع کړی دی. د هغوی د مشر ورور خبرې هغه هم تاسو ته موږ د پروګرام په شروعات کې اورولې دي. چېرې د دې مشر ورور د دې خپلو کشرانو مبارکې څه تاثرات. زه د خان اجازت غواړم. د الله په امان.